چې په سنټ کې ودرېده او د سوره اخلاص تلاوت نشي کولی، د حرام او د حلال تمیز ورته نه وي. زه چې شمدید ګوایم، یو ځل د قومي اسمبلۍ د سپیکر په دفتر کې د ماښام وخت راغی، نو موږ جمع ته ودرېدو، نو ما امامت وکړو، دا ټول لیډرشپ را پسې شاته ولاړو، 3 رکعاته پرم چې وکړو، نو یو پکې بیا تپوس وکړو چې د دې نه پس نور څه معامله شته او که ختمه شوه؟ ما وایي چاو لږه نوره معامله پاتې دی، یو 2 رکعاته سنت نور پکې شته. اسلامی قیادت په باره کې عمر بن عبدالعزیز ډېره ښایسته خبره کړې ده چې وان یکون فهیما وان یکون عفیفا وان یکون حلیما وان یکون صلیبا وان یکون عالما. فهم بلری، عفیفا لمن بے پاکی، اخلاق بے پاکی، وَأَن يَكُونَ حَلِيمًا صبر کون کے بھئی دا بارودو غوٹا بنائی، وَأَن يَكُونَ صَلِيبًا مستقل مزاج بھئی، اور رز بھئی یوٹر نالی، عالم بھئی، پوہا بھئی. سمر زمان دا امت بد قسمتی دا چې نن د دې امت قیادت د هغه چا په لاس کې دی چې هغه نه پوهه لري، نه لمن پاکه ده، او دا عامه خبره ده چې زما په انفرادي معاملاتو کې به ګوتې نه وی. لوی اختر په ورځ وزیر اعظم نه چا تپوس وکړو چې مونځ دې چېرته وکړو؟ دا زما ذاتی کار دے، پرسنل اپیر کے با انٹرفیرینس نہ کے، ہر چرتے میں چکڑے دے زکے چی چرتے ہم نو کڑے. 11 بجے دا کور نہ راوتے ہو. نو دا امت اصلی رہنمایان دی. دا عالم با عمل نہ علاوہ چو سوکم قیادت کئی دا قابض دے، دا ظلم کئی، دا جبر کئی. نو زما محترم ورنو الحمدللہ چې په جامعہ حقانیہ کې نن په دومره لوی تعداد کې زمونږ ورنو سند د فراغت واغسته او دوی به اوس کورونو ته ځي، دوی به د قرآن او د حدیث علم خورئ، او دا گران کار دے. د دوی به اوس د ژوند مقصد صحیح، نو الله تعالی د دوی د ټول ژوند مقصد ښوولی دی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله. دا دین به غالبوي. ټولو پیغمبرانو ته چې الله کم کار حواله کړی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه، دین غالب کئی او ڈل ڈل کے گئی ماں دیو بوستا امت یو کئی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، دغه حکم اللہ تعالی نوح علیہ السلام تا کڑیو، او دا حکم اللہ تعالی ټولو پیغمبرانو تا کڑیو. اقبال ہم دے علماء کرامو تا جڑا کڑے دا کہ اے کمیں نازیب قرآن عظیم، تا کجا در حجر میں باشی مقیم، در جہاں اسرار دین را پاش کن، نکتہ شرعی مبین را پاش کن، کس نباشد در جہاں محتاج کس، نکتہ شرعی مبین ای اس و بس. پخوا به هر مسلمان په پارسی پوهیده په دې وطن کې، اوس په پارسی نه پوهیږي خلک. د دې ترجمه دا ده چې څوک په قرآن باندې فخر کوي او یقین او ایمان په ساتي،
دی به په خپل حجره او جماعت او کور کې نه کینی. در جهان اسرار دین را پاش کن. دی به ټول عالم ته د دین پیغام رسوي. نکته شرعی مبین را پاش کن او د شریعت هغه پیغام به خلکو ته وخورئ. هغه څه شی دی؟ کس نباشد در جهان محتاج کس، چې په دې دنیا کې به یو سړی د بل سړي محتاج او غلام نه. نکته شرعی مبین این اس و بس. دا وخت انسانان غلامان دي او موږ په خپله باندې دا 22 کروڑ مسلمانان دا وخت د الله غلامانو په ځای باندې موږ د نظام غلامان یو. دا چې د ټولې دنیا په سطح باندې دا دنیا یو ګلوبل ویلیج جوړ شوی دی، یو دجالی تهذیب دی په ټوله دنیا کې. او د مستقبل د کفر نقشه دا ده چې یو حکومت وي، یو بین الاقوامی عدالت وي، یو بین الاقوامی نصاب تعلیم وي، یو بین الاقوامی کرنسی وي، یو بین الاقوامی پارلیمنٹ وي. او د ټولې دنیا خلق به د هغې بین الاقوامی حکومت تابع وي. په دې کې د ملکونو مثال به داسې لکه د شانګلې ضلع او د سوات د ضلع بارډر چې دی، د دیر او د سوات بارډر چې دی، نور یو فیصله وي او یو به د عدالت ځای. دا به بین الاقوامی د دجال حکومتي ورلڈ بینک او IMF په دغه معاشي فیصلې کوي. سلامتی کونسل او UN به د هغې قانوني فیصلې کوي. یو کلچر وي، یو تهذیب وي. دومره اسلام وي چې څومره به هغې اجازت ورکوي. عیسایت ته به اجازت ورکوي، هندو مت ته به اجازت ورکوي. خدا به ټول د هغوی د سوري د لاندې به سا اخلي. دی وجه نه دا وخت موږ په یو بین الاقوامي مقابله کې یو. د اسلامي تحریک سره د یورپ او د امریکې جګړه په دې باندې ده چې زمونږ سره د هغوی د عدالتي نظام په مقابله کې خپل عدالتي نظام دی، د هغوی د معاشي نظام په مقابله کې خپل معاشي نظام دی، د هغوی د سیاسي نظام په مقابله کې خپل سیاسي نظام دی، د هغوی د حکومت په مقابله کې خپل د اسلامي حکومت تصور او د خلافت تصور دی. جماعت اسلامی په دې وجه د هغوی دشمنه ده. مخکو ورځو کې زمونږ د سفیرانو سره ملاقاتونه و، نو هغوی دا وایي چې مونږ خو د منځونو خلاف نه یو. په خپله په برطانیه کې په زرګونو چرچونه دا مسلمانانو واخیستل او جماعتونه یې جوړ کړه. او لندن کې ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې 2000 خلک د جمعې منځ کې ولاړي، غټ جماعتونه دي. 2000 خلک په انتظاري چې هغه یو ډله فارغه شي، هغه بله ډله راشي، ځکه چې جماعتونه واړه دي. نو که مغرب زمونږ د منځونو خلاف وی، د دې چرچونو په جماعتونو کې د بدلولو اجازت به نه کوله. که مغرب او امریکا زمونږ د روجو خلاف وی، نو په روجې په میاشت په آخره کې خپله د امریکې په وایټ هاوس کې افطار پارټیانې کیږي. کلنټن هم به کوله، ټرمپ هم کوله، ریګن هم کوله، بوش هم کوله. یو افطار پارټي داسې وه چې د کلنټن ښځې هیلري کلنټن مسلمانان راغوښتي وو او د هغې لور د چیلسي کلنټن هغې په خپلې پکوړې او کجوري تقسیمولې او ریکارډ بیان یې ریکارډ که چې ډېر ښایسته محفل وشو. دا د روجوم مخالف نه دي. مونږ ته وی تاسو که حج کوئ مونږ به درله ټکټونه ارینج کوو، تاسو ځئ حج ته. د دې نه تصور خلاف یو. مونږ ستاسو په ذهن کې چې کوم د غلبې نشه ده، مونږ د دې نشې خلاف یو. مونږ که د دې
غلبې د تصور نه لاس په سر کو جګړه ختمیږي. خو څنګه دا جنگ پریږدو چې الله فرمایلی دی لیظهره علی الدین کله، دا دین به په ټولو غالب کوي. خلق وی د پلانی پارٹی بیانیا، د پلانی لیڈر بیانیا، دا غوی بیانیا د خپل ذات پورې دا. ستا بیانیا صدا، ستا بیانیا دا ان الحکم الا لله، چې حکم به په دنیا کې نه چلیږي مگر یو د الله به چلیږي. دا د الله مخلوق دی، د خالق نظام به پې چلیږي. جګړه په دې باندې ده. نو زما محترم ورونو، د دې وجه نه زه ستاسو په خدمت کې دا خبره عرض کوم چې یو ډېر ښکلی مستقبل ستاسو په انتظار کې دی. د دنیا ټول نظامونه فیل شو او دا نظامونو څه دي انسان لغړ کا. د جدید نظامونو بچی د پلار د شفقت نه محروم کړه، ښځه د خاوند سوري نه محروم کړه، رشتے ختم کړي، خاندانی نظام تباہ و برباد کا، د سودی نظام حد کړي، د هر چا په لاسونو کې واچولې. دا انسان به بیا آزادول غواړي. دا د آزادۍ جنگ دی. د دې د آزادۍ د جنگ قیادت به زما دارونه کوي، دا جهاد به دا زمارونه کوي. داغه مقدس جهاد دی. نبی مهربان فرمایلی دی موقف ساعت فی سبیل الله خیر من قیام اللیلة القدر عند الحجر الاسود. په دې لاره کې یو ساعت ودرېدل، یو لمحه ودرېدل، دا د حجر اسود خواته او شپه چې د لیلة القدر د هغې نه ډېر بهتره ده چې یو ساعت د الله په لاره کې ودرېږي. دیو جن زمارونو دا یو عظیم جهاد دی. په دې جهاد کې حصه پکار ده. زمونږ د دې ټول کار که زه درې آسانې نکتې ووایم چې دې عظیم جهاد اولنۍ مرحله دعوت دی. دا زمونږ درسونه هم دعوت دی، دا زمونږ جلسې او جلوسونه هم دعوت دی، دا زمونږ سیروزې او چیلې او میاشتې او کال لګول دام دعوت کار دی. دا زمونږ ګشتونه هم دعوت دی، ځکه چې دعوت اولنۍ قدم دی. دویم کار محنت دی، دا هجرت محنت دی، دا د بدر او احد او د حنین معرکې دا محنت دی. او دریم اخرنۍ کار هغه اسلامي حکومت دی. د اسلامي حکومت نه بغیر په شریعت باندې عمل کول ناممکن دي. چې حکومت د فرعونی نو څنګه به د موسی علیه السلام شریعت نافذ شي، او چې حکومت د ابو جهلی نو څنګه به شریعت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دا لوی منافقت دی چې سړی وایي خیر دی که د هر چا حکومت دی، خو زه به پکې خپل عبادت کوم. نو الله رب کریم پیغمبر را لېږلی عبادت نه چا نه و منې کړی. خو دې 365 بوتان چې په دې حرم کې پراته دي دا مه چړه. نور که طواف کې نو کوه، که حرم خدمت کې نو کوه. الله آیاتونه راولېږل اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. دا د حرم مېلمنو له اوبه ورکول او دا د خدای کور جوړول دا د هغه سړي د کار په برابر ګڼئ چې چا په الله او آخرت ایمان راوړی دی او د الله په لاره کې جنګېږي. دا نه دي برابر. زما محترم ورونو، زمونږ قوم دا غلام دی، پاکستان ټول غلام دی، فیصلې ټولې زمونږ په امریکا کې کېږي،
نو مستقبل لیڈرشپ بسو کی دا فیصله دشمن کوي. دا زمونږ او ستاسو په قطارونو کې ودرېدل او دا اوټونه ورکول دغه ایکسرسایز فار نتھنګ دی. دا هغوی فیصله کوي چې د پیپل پارټۍ حکومت ختم شي نو بیا به د چا حکومت پکار دی، او که مسلم لیگ ختم شي نو بیا نوی غلام به څوکي، او که دا غلام ستړی یا بدنام شي نو بیا به بل غلام څوکي. خو دې کلب ته بل څوک نه پرېږدي. اهلیت به هم نه، نالایقه به نااهله به، خو بس یو صفت به یي چې دشمن یې خوښوي. ما ته په اسلام آباد کې خلک وایي ستاسو جماعت ډېر ښه جماعت دی، ټول تعلیم یافته یې، ښه خدمت کوئ، زبردست منظمه یې، زبردست جمهوریت دی در پکې، خو یو کمی ده هغه دا چې امریکا هم نه خوښوي. ما وی شکر دی چې دجال هم نه خوښوي، شیطان هم نه خوښوي. په دې خو د الله شکر وباسو، په دې به هم الله بخي چې شیطان هم نه خوښوي. دلته جمهوریت غلام دی، دلته پارلیمنت غلام دی. پارلیمنت یو ورځ 10 کروڑ روپۍ ستاسو په قومي اسمبلی په اجلاس لګي، 2 غنټې اجلاس وشي، ممبران پکې یو بل ته د مور او د خور او د نیا او د نیکه کنځلې وکړي. په کنځلو باندې ستاسو 10 کروڑ روپۍ د ورځې لګي. دې نظام نه بغاوت، اذهب الى فرعون انه طغى، ورشه فرعون ته سرکشه دی. موسی علیہ السلام پر یاد وکړه چې زه خو یوازې یم، دا رور راسه ملګری کا. هغې ورسره ملګری که ورته وی اذهبا، دواړه ورشئ، چیلنج یې کوي. فرعون د سړي نوم نه دی، فرعون د نظام نوم دی، فرعون د یو سوچ نوم دی، فرعون د یو طرز حکمرانی نوم دی. او د هغې خلاصه دا ده چې د حکومت د حکمران خوښه به قانوني، د حکمران خواهش به نظامی. اسلام د دې شي خلاف جهاد کوي. د حکمران خوښه به قانون نه، ان الحکم الا لله، حکم به د الله چلیږي. د حکومت کار صرف دا دی چې د الله حکم به نافذ کوي. محترم ورونو، معیشت تباہ کړه خلکو، اقتصادیات تباہ کړه، خلک یې وږي کړه. باغ و بهار پاکستان، اوبه پکې ډېرې، او 85% اوبه پاکستان کې چې کم پاکستانیان سکی هغه بیماریان پیدا کوي. زرعی ځمکه او کاشکار او دهقان د پاکستان وږی اوده کېږي. خلک محنت کوونکي او چې څوک خولت ویایي محنت کوي، بچی نار اوده کېږي. اقبال فرمایي خواجہ نان بنده مزدور خورد، سرمایه‌دار د غریب رزق خوړو. آبروی دختر مزدور برد، او د مزدور د لور عزت واغسته، لور ورله بې عزته کړه، او د هغې څه ډوډۍ مو خوړه. د ده شوګر ملو کې اضافه، د ده په کارخانو کې اضافه، د ده په پراپرټیز کې اضافه. بینکونه د پاکستان او چې دا یې ډک کړه نو بیا بهر ملکونو ته منتقل کوي. جرنیلان، بیروکریٹ، سیاستدانان پاکستانی لوٹ کو. اقبال فرمائی چیست قرآن خواجہ را پیغام مرگ. بیا قرآن د څه دپاره دی؟ دا د دې ظالم دپاره د مرګ پیغام دی. دستگیر و بنده بے آب و برگ. او دا قرآن دا د هغه چا دپاره سوری دی چې د هغه سره ژوند د تېرولو انتظام نشته. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي السلطان ولی من لا ولی له. سلطان حکومت
که صدر دی که وزیر اعظم ورته وی چې هر څه نوم ورته وی دا وارث دی د هغه چا چې د هغه سره ژوند د تېرولو خپل انتظام نشته. حکومت به د وخت د یتیم کفالت کوي، د کونډې کفالت به کوي، د بې تعلیمه د تعلیم خیال به ساتي، د بیمار علاج به کوي، د مظلوم د پاره د انصاف نفاذ به کوي. اسلامی کلچر او اسلامی تہذیب کې حکمران خدای نه دی، خادم دی. السلطان ولی دا وارث دی. خو زمونږ په معاشره کې چې د زکات چیرمن جوړ شي هغه هم د سایکل نه لینډ کروزر ته شي، چې د اسمبلی ممبر جوړ شي هغه هم د جونګړې نه بنگلې ته شي، رنګ سور شي، خبرې بدل شي. دا د اسلام تصور نه دی. اسلامی تصور دا دی چې د شپې به الله ته په سجده وي او د ورځې به د خلکو په خدمت کې. جړا به دا وي که چېرته څوک د لوږې نه وږی اوده شه الله به زمانه تپوس کوي، او د انسان څه چې د ځناور به هم تپوس کوي. د دې وجې نه رونو دا حکمرانان که د هرې پارټۍ دي دا د دشمن ایجنټان دي، دا د سودی نظام ایجنټان دي، دا د استعمار ایجنټان دي. د دوی مشرانو د اسونه د انګریزانو مالش کړي دي، دا جایدادونه او مرتبې ورکړي دي. د دوی مشرانو بوټان د انګریز پالش کړي دي، دا منصبونه ورکړي دي. دوی د مار جعفر او د میر صادق په لاره روان دي. دوی همیشه د وخت د سلطان ټیپو سره غداري کړې ده. دوی همیشه د وخت د سراج الدوله سره غداري کړې ده. انګریز دا په تاسو مسلط کړي دي. دې وجې نه رونو د دې نظام خلاف بغاوت پکار دی. د دې نظام په گریبان کې لاس اچیل پکار دی. زما استا نبی فرمایلی دی من تمسک بسنت عند فساد امتی، چا چې د فساد په زمانه کې زما یو سنت ژوندی که فله اجر 100 شهید، د 100 شهیدانو اجر خوشخبری پیغمبر علیہ السلام ورکړی ده. زمونږ سیاست دا مونږ د دې بخاري نه زده کړی دی. زمونږ سیاست مونږ د قرآن نه زده کړی دی. مونږ لیونی نه یو. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا کان امراؤکم خیارکم، چې حکومت او حکمران دې نیک دی، و اغنیاؤکم بخلاءکم و اغنیاؤکم سمحاءکم، او سرمایدار او غنی سړی دا ورکوونکی دی، پیسه خرج کوونکی دی. و امورکم الی نسائکم و امورکم بین شورا بینکم، او ستاسو معاملات دا ستاسو په منځ کې په مشاورت چلیږي. فظهر الارغ خیر لکم من بطنها، بیا ژوند درله د مرګ نه ډېر ښه دی. دا د سیاست کار دی. حکومت ته ښه دی، حکمران دی نیک دی، سرمایه‌دارانه نظام نشتا، د دولت تقسیم دی، کار په مشاورت دی. وشاورهم فی الامر، په مشاورت باندې کارونه چلیږي. نو بیا ژوند درله ډېر ښه دی. بیا د ستا مبارک شي، بیا دا حکومت مضبوط کا. بیا قرآن فرمائی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بیا د خدای او د رسول تابعداري کوا، بیا د دې حکومت سره تعاون او تړون کوا. دا سیاست ته. خو فرمایلی دی پیغمبر علیہ السلام چې اذا کان امراؤکم شرارکم، چې بدکردار در باندې مسلط شي، بد اخلاق دی حکمران شي، و اغنیاؤکم بخلاءکم، او غنیان او سرمایدار او جاگیردار دا بخیلان شي. و امورکم الی نسائکم، او امور ستاسو دا د ښځو په لاس کې راشي. فبطن الارغ خیر لکم من ظهرها،
بیا درله د ځمکې دا خېټه د دې خاورې د سر نه ښه ده، بیا مرګ درله ښه دی د دې ژوند نه. دغه زمونږ سیاست دی. نو که دا حکمرانان نیکان وی مونږ به تعاون کولی، دوی که شریعت ناپس کولی مونږ به تعاون کولی، دوی که سودی نظام ختمولی مونږ به تعاون کولی، دوی که په عدالت کې د قرآن او د حدیث مطابق فیصلې کولی مونږ به تعاون کولی، دوی که مشاورت کولی مونږ به مشورې ورکولی. خو چې بدکرداره خلک حکمرانان شو، سرمایه‌داران نظام او سودی نظام مسلط شو او خپل ذمہدارین خلکو ښځو ته حواله کړې، نو بیا د پیغمبر علیه السلام وینا دا ده چې مرګ درله ښه دی د ژوند نه. خو د مرګ مطلب دا نه دی چې قبرستان ته لاړ شو په قبر کې سملا. مطلب یې دا دی چې جدوجهد وکړه، مطلب یې دا دی چې محنت وکړه، مطلب یې دا دی چې خلق تیار کا، مطلب یې دا دی چې خلق را جمع کا. وَأَعِدُّ لَكُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، بیا د دې دشمن په مقابله کې قوت را جمع کا. دیو جن زما محترم ورونو، زمون سیاست د پارټو په شان نه ده. دا اوس پی ډی ایم جوړ شوی دی، پی ټی آی دا، پسې جګړه ده په معاشي پالسو نه. یو دی د امریکې په غلامۍ، یو دی د ورلډ بینک او د آی ایم ایف نه په قرضو اخیستلو، یو دی په سودي نظام، یو دی تعلیمی نظام د لاړ میں کالے، یو دی ظلم او جبر، یو دی کرپشن لوټ مار، د یو بل نه پکې تیز دی. جګړه په دې ده چې ته ولې په حکومت کې او زه ولې په حکومت کې نه. دا شل جلسې پی ډی ایم وکړې د مولوي صاحب په مشرۍ کې، یو جلسه کې د اسلامي نظام مطالبه نه ده کړې. انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب، انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب، رہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ. یو طرف تا شہزادہ بلاول صاحب ناستی، بل طرف تا شہزادگی صاحب ناستی، او اعلان کیږي چې غریب د انقلاب راولي، نو یې نه ورکوي، پیسه ورکوي، مارچونه کوي د دې شهزاده دپاره، د دې شهزادګۍ دپاره. د دوی نظام خو 73 کاله موږ ولیده، 83 کاله دې خلکو حکومت کړی دی. بلاول 5م نسل دی، سر شاهنواز بھٹو، بیا ذوالفقار علی بھٹو، بیا بے نظیر صاحبہ، بیا زرداری صاحب، او اوس دوی. آیا مونږ الله د دوی د غلامۍ دپاره پیدا کړي؟ آیا دا پاکستان د دې سرمایه‌دارو د جاګیردارو د مزو دپاره زمونږ شهیدانو یینه ورکړه او جوړ کړی؟ آیا د تحریک پاکستان د دې بدبختو دپاره خلکو چلولی؟ دیو جنرونو مونږ د دې سیاست حصه جوړه نه شو. دا د مفاداتو سیاست، دا د خاندانونو د مفاداتو سیاست، دا د زوړ نظام بیا د مسلط کولو سیاست. پی ٹی آئی او پی ڈی ایم کې چې څوک فرق کوي دا ډېر ساده دی. هارون رشید دلبار ته بهلول دانه راغلی و، غور له یو ډانګې په لاس کې ورکوي، څوک وګوره چې ډېر بیوقوفي د هغه له ورکه. په دې ټول ښار کې چې وګرځېده نو څوک ورته بیوقوف سم نه میلاوېده. چا ورته وی باچا ناجوړه شو، چې راغی باچا ته وی څه مسله ده؟ هغه وی بس بهلول خبره مې ختمه ده،
اخرنه وخت مې دی بهلول ته تپوس وکړو چې څه تیاري دې کړې ده قیامت له او تیاري خو مې نه ده کړې ډانګی راواغست هغه په دې لاس کې ورکوي چې ستا نه بل غټ کمقل او بیوقوف نشته مرګ له دې تیاري نه ده کړې دا ډېر سیاسي کمقل کارکن بی جو پی ٹی آئی او پی ڈی ایم کې فرق کوي مشر رور اسد عمر او داغه نه مشر رور زبیر دواړه رونه یو ټي وي ته راځي د پیپل پر د مسلم لیگ نمائندگی کوي او بل راځي د پی ټی آئی نمائندگی کوي او ساده پاکستانیان وای کله وای دا ټیک وای او کله وای دا ټیک وای د دواړو کور یو دی د گاډو ګیراج یو دی بنگلې او پراپرټیان یو دي په یو موټر کې لاړ شي او یو ته ایت دغه پارټي نمائندگی کوو زه به د دې نمائندگی کوم که تاو ګټلو چې زما مذهب او کماو ګټل ستا مذهب دی وجه نه اسلامي تحریک په دې وطن کې د دې سیاست د ایسو اغستو په ځای باندې موږ یو ګرانه لاره اختیار کړې ده موږ یو مشکله لاره اختیار کړې ده او هغه دا ده چې موږ به د دې مفاد پرستانه سیاست د ایسې د جوړېدو په ځای باندې موږ به انقلابي سیاست کوو موږ به نظریاتي سیاست کوو موږ به د قرآن او د حدیث سیاست کوو او که لگے او که ډیر یو زموږ نعره به دای چې جائیں گے مر جائیں گے اسلامی نظام لائیں گے الله که مقرر کړه موږ به انشاءالله عدالتونه اسلامی کوو که الله مقرر کړه موږ به سودی نظام ختمو که الله مقرر کړه موږ به په سکولونو کالجونو او په مدرسو کې یکساں نظام تعلیم عام کوو که الله مقرر کړه زمونږ په پاکستان کې اسلامی پاکستان کې به د بیمار علاج مفت که الله مقرر کړه اسلامی پاکستان کې به تعلیم مفت کی که الله مقرر کړه په دې پاکستان کې به عدالتی نظام اسلامی وي دا د انګریز قانون او د انګریز نظام به په هر قیمت ختمو ان شاء الله تعالی عوامو سبل سے چائس پاتی نشو زمون امت تقسیم کو د رنگ او د نسل په بنیاد تاسو تقسیم کړئ او د مسلکونو په بنیاد تاسو تقسیم کړئ دا دې لپاره چې دا امت چرته امت جوړ نشي موږ به دا پاکستاني قوم بیا یو امت جوړو موږ به یو ملت جوړو د دې عظیم ایجنډې لپاره د دې عظیم پروګرام لپاره چې دلته څومره خلک راغلي دي د تاسو هم دا درخواست کوم چې خپل ژوند دې ته وقف کړئ خپل صلاحیتونه دې ته وقف کړئ او دا عوام ملګری کړئ په دار ارقم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 1500 ملګریو په شب ابي طالب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیا 50 یا ملګریو بیا د هجرت په موقع باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره 115 کسان د مکه مکرمه نه مدینه ته هجرت کړو بیا په بدر کې 313 کسانو بیا په جنگ احزاب کې 3000 نه زیات شویو بیا د فتح مکه په وخت کې لزر ته رسیدلیو بیا د تبوک په موقع باندې 100,000 ته رسیدلیو او اخرنی حج په موقع چې پیغمبر علیه السلام خطبه د حج ورکوله 100,000 کسانو تاسو ته مونږ دا درخواست کوو چې که شلی نو صلیخ شي که سلی نو زر شي او که زر نو لزر شي واعد لهم ما استطعتم من قوه دشمن په مقابله کې که دشمن سړی و یو کس آسانو خو د نظام سره مقابله ده دا نظام به اړو ان شاء الله دا نظام به پاسترو ان شاء الله د دې نظام د اخکر به ماتو ان شاء الله د عوامو د الله په امداد او د عوامو په نصرت باندې نو زما محترم ورونو زه د خپل خبره په دې امید باندې ختموم چې دا علماء کرام کم فارغ شو یو خمون پټکی ور پسر کړه ما د ټولو نه وعده واغسته چې پټکی به کوزوي نه بدلوي به خیر ده تور پټکی هم جایز ده او سپین هم جایز ده خو مولانا لطیف الله صاحب ټیک ده راسره دا دا ستاسو حسن ده دا پټکی دا تاج ده دا یو امتیاز ده
دا دشمن د دین ایریږي یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. چا چې محنت کړی هغه ور باندې خوشحاله او دشمن پې خفه کېږي. دې وجه نه په پټکي باندې شرمېږئ مه چې خراب خلک په بدۍ نه شرمېږي نو نیکان دې په نیکۍ بالکل نه شرمېږي. چې چېرته لاړ شئ نو دارالعلوم به قایموئ، درس به قایموئ، د خپل کور او د خپل کلي نه به آغاز کوئ او انشاءالله د سوات جماعت اسلامي تاسو چې چېرته یې دا به ستاسو په شا باندې ولاړئ. د صوبې جماعت اسلامي او د مرکز جماعت اسلامي او دلته چې را کم خلک ناس یې ستاسو نه زه یو تپوس کوم چې تاسو د خپل بقیه ژوند په دې وطن کې د اسلامي نظام دپاره قربانیولو ته تیار یې او که نه تیار؟ تاسو به قرباني ورکوئ. وعده کوو وعده د الله سره چې دا نظام بدلو، دا نظام ختمو او دلته اسلامي نظام راولو. نو که دې اسلامي نظام کې زمونږ وینه توی شي او که زمونږ جان قرباني شي او که زمونږ مال قرباني شي، خو دا د جنت لاره ده، دا د کامیابۍ لاره ده، دا په دنیا کې د عزت لاره ده، دا په آخرت کې د نجات لاره ده. الله رب کریم دې